په مسجد کې دویمه جمع کول جایز دی او کنه محترمو مسجد هغه مسجد دی د شریعت په لحاظ سره یو خو زمونږ دا مسجدونه دي کلو کې یا خاریو کې چا کې امام او مؤذن دواړه چې کوم دی مقرر وي امام راځي خپل جمع ورکوي او مؤذن چې کوم دی وخت داخل شي راشي اذان وکړي او منځو کې راځي یو وي داسې جوماتونه چې هغه پمونو کې وي د پټرول پمپ وغیره چې کوم پمونه وي نو هغې کې نه امام مقرر وي نه چې کوم دی مؤذن چې کوم دی مقرر وي نو که هغه کې سړی یو جمع دوه جمع پنځه لس شلو کې که نه هغې کې بالکل اتفاقا جایز دی ځکه هغه د لاروی جومات دی نو لاروی جومات کې مسافر هم مونځ کولی شي مقیم هم کولی شي هر سړی به یې کولی شي هر جمع کولی شي دویم چې زموږ ستاسو کلي کې چې دا کم جوماتونه دي نو دې کې امام او مقتدي امام او مؤذن چې کوم دی مقرر دي نو دې کې دویمه جمع کول دا ټیک نه دي صحیح دی جی ځکه که چېرته ته دې جوماتونو کې دویمه جمع جایز کړي نو هر سړی به کوشش کوي چې پهلي جمع له ځان ورسوي خو که چېرته یو ملګري نه جمع لاړه نو ټول ملګري به سس شي هر ملګری به وایي چې پهلنۍ جمع لاړه ځه وروستو به ځو 3 بجې به مونږ لاړ شو مونږ لس کسان یې مونږ به پکې خپله جمع وکړو نو خلک به سس شي خلکو نه هغه محبت به چې کوم دی د جمع چې کوم مونږ سره اوس دی که نه پهلي جمع له ځان رسو هغه به چې کوم دی ختم شي نو هر سړی به په خپله جمع کوي خپله خوښه به کوي که 2 بجې مونځ کوي که 3 کوي که مازدیګر مونځ 15 منټه پاتې وخت ختمیږي که کوي د ماښام مونځ مخکې کوي وروستو کوي مسله به ګډوډه شي نو په مسجدونو کې هغه مسجد چې کې مؤذن او امام چې کوم دی مقرر وي هغې کې دویمه جمع ناروا ده او د پمونو مسجد چې کوم دی هغې کې هر څومره جمع کولی شي صحیح ده جي نو که چېرته تر هغې تا نه جمع شوي وه او د کلي جومات مؤذن او امام مقرر و نو بهتر دغه دی چې جمع د نه وشوه ځان لمونځ څه کول غوره دي صحیح ده جي که چا وکړله بیا هم جایز دي خو یو ټیم نیم صحیح ده جي مکمل یا چې کوم دی مستقل به دا عمل نه کوي دا کار ټیک نه دی بیا به خلک سس شي خلکو مینه چې کوم دی منځونه نه کړ شي نو الله رب عزت دې وکړي چې موږ تاسو په دین باندې هر عمل ځان پوه کړو او نور ته مرسو الله رب العزت به د عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین